د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم عام کولو او تعلیمي سہولیات ورکولو دعوې بې بنیاده ثابت شوې دي. اته کاله اګاو د ملکن سرخار بړخیله کې چې کله د جنکو کالج منځوري وشوه نو د های سکول ماشومان یې د غریب آباد میډل سکول ته پارزي بنیادونو منتقل کړي او د های سکول په ودانۍ کې د کالج کلاسونه شروع شو کوم چې لا تر دې دمه روان دي. په 15 کمرو مشتمل د غریب آباد میډل سکول ودانۍ کې د میډل او های سکول ماشومان ډېر په ځیات سره تعلیمي زده کړه کوي کوم چې ناممکن عمل دی که سخت ګرمي وي او که جړی وي خو په ځمکه ناستي ماشومان ډېر په مشکل سره تعلیمي زده کړه کوي. څو ځله د سکول ماشومان د خپل حق غوښتنې لپاره په سړکونو هم راووتلې خو لا دا مهال حکومت په خوب بودا او د تعلیمي ایمرجنسي پروګرام د ناکامۍ سره مخ دی. موږ تر خپل ځان په خپل احساس کېږي چې دغه شان موږ د میډل په سکول کې ناست یو. د میډل سکول والا زموږ د لاسه دومره تنګ دي چې هغوی خپل سبق نشي ویلی په صحیح طریقه سره او دغه شان زموږ نور هم ساینس روم یې نشته او د ساینس روم هم نشته. موږ نور هېڅ هم نه غواړو موږ د خپل سکول لا کې ځکه چې زموږ سکول نشته. ول تاسو زموږ پلاران یې تاسو موږ باندې دونه زړه نه سوځي چې موږ له سکول لا کې تاسو راشئ د ماشومانو حال ته وګورئ. تاسو ماشومانو حال ته وګورئ د هغوی څنګه بد حال دی. د ساینس والو خو بیخي بد حال دی. زموږ د پیپرو په وخت کې خو بیخي بد حال دی ځکه چې یخني بارانونه د هغې د وجې نه زموږ هر سر ټول رول خراب. دا ماشومان د منتخب قیادت په کارکردګۍ ګوتې راکاږي او وایي چې هیڅوک هم دا مهمه مسله حل کولو کې مخلص نه دي. د سکول ماشومانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې نور د تمې ورکولو په ځای عملي ګامونه پورته کړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکان.